مولانا رومی رحمه الله تعالی په مثنوی شریف کې یو بیت وایي سوای وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار در جوانی توبه کردن شواید پیغمبر است نولا در بیت وای وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار یعنی په زوړوالي کې خو ظالم لیوه پرهیزګار جوړي هغه هم پرهیزګار است لیوه نه لیوه چې لږ زوړ شي او بډاوال د نږدې بیا د هم پرهیزګاري شروع د پسو د خوړلو څخه توبه کوي بیا توبه وکړي سبیا نه لیکن هغه په دا وجه سره توبه کوي چې اوس د هغه سره د سرولو او خوړلو هیڅ طاقت نه پاتې طاقت نه دی نه نشته د خدای لپاره توبه وکړي طاقت نشته کوم چې په ځوانۍ کې له ودر لودي هغه طاقت په زوړوالي کې د له وسره نه زکه د پسو څخه توبه کوي چې بس بیا زما توبه ده زه په ست بیا خپل نور راځم او په ست د خپل مشانګ نور راځم هغه د زوړوالي د وجه د سره د نه طاقت د وجه ځکه اوس هغه کچیر پر څه باندې حمله کول وغواړي هم نه څه کولای نو اوس هغه بل څه نه پاتې بس نو هغه د چی پاتې شو توبه کول پرهیزګاری چې بس ما توبه اباس کرا یو ځای په غار کې کښین نو آیا دا توبه سره دا توبه لہذا په زوړوالي کې توبه هیڅ کمال هم نه دی چې سړی سپینږیری شي بس بیا نو ماجه ټینګ کې توبه وکړي دا هیڅ کمال نه دی کمال هغه دی چې انسان په ځواني کې توبه وکړي دغه ته کمال وایي دا د زوړوالي د سپینږیروالي څه کمال نشته توبه ماجه ټینګ بس په اول صف کې ناست دا خو نه دی کمال ځکه د ځوان یو ور عمل کول د سپینږیري شل ور عمل نه دی سره برابر د ځوان یو جمعه کول د سپینږیري شل جمعه نه دي سره برابر ولی په ځوانۍ کې انسان په طاقت کې په جذبه کې د انسان هر طاقت کار کوي هر عضو د انسان کار کوي نو دغه په صحیح معنا د الله تعالی څخه خوف دی د الله تعالی لپاره توبه او پرهیزګاري د خدای لپاره پاتې سره چې ځواني ټول په پیس کو فجر کې تیر کې چې بیا سپینږیري توبه وکړي دغه توبه د خدای لپاره نه د مې خپل طاقت ختم خپل جذبه ختم شو خپل قوت ختم شو بیا نه چیشته پرهیزګار از بیا دی توبه وکړي نو لہذا په زوړوالي کې توبه کول دا هیڅ کمال نه ځکه په زوړوالي کې خو ظالم لیوه هم توبه کوي او پرهیزګار لیوه بیا دویم بیت وایي پنیم بیت کې چې در جوانی توبه کردن شیوا پیغمبر است ځکه په ځوانۍ کې توبه کول دا طریقه د نبیانو ده دا نبیانو طریقه د په ځوانۍ کې توبه کول هر نبی چې دی هغه په ځوانۍ کې دا چې عمل نبی سره سوي چې هغه باندې الله تعالی د څخه ناراضه ده یو نه چې عمل لہذا نو اصل په ځوانۍ کې توبه کول پکار دي د الله تعالی د حکم په خاطر د خپل نفس خواهشات تر پښو لاندې کول دي او په خپل قبضه کې راوستل دا د پیغمبرانو شیوه او عادت دی ما درته وویل په ځوانۍ کې یو څه عمل کول په سپینږیروالي کې 50 عمل نه دي سره برابر چې یو ځوان دغه یو منځ په جماعت باندې وکړي سپینږیري 50 وکړي د ځوان یو او د سپینږیري 50 نه دي سره برابر ځکه سپینږیري بل کار باندې بل چیز کوي بل د کوم شی دی وس چې کوم د ځوانۍ کې کوي چې هغه د سپینږیري کوي نه لہذا چې کوم څوک په ځوانۍ کې بدي یو خدای دې سره څخه شي خدای پاک برابر کړي ایو بیا د چې په زوروالي پرایس وډاوالي پرایس بس بیا سپي دی الله دغه رقم ځوانان یو د سپنسري پیغله راوړ چې د سپنسري په دغه مسله څنګه الته نو په ځوانۍ باندې بيزو د ځان جوړ کړي یو وخت او بل وخت د مردار مخ ته ورسېږي بیا خو بسم الله ته ته څو ګوري دا تاسو څه کوي هغه زه شې مچ هغه کوم دا لاډو یې د ځان جوړ کړي هغه پیغله چې په دې کوڅو کې ګرځي دغه مردار خوري دغه زه شې دا د کوڅې چیرګ نه مخالف د بيزوګان یو وخت باندې وځه په بل نه وځه په یو وځه په بل نه وځه دا ترنګ انجن باندې نبی عليه الصلاه والسلام د جنت دوی پر حرام لہذا د ځواني ډیر عظیم نعمت دا مخرب د نعمت قدر کول پکار